د پاکستان د قانون وزیر ښاغلی اعظم نذیر تاړ اعلان کړی چې وفاقي کابینه به نن د اتوار پروز پایین کې د مجوزه بدلون د مسودې منظوري ورکوي. د آئینی ترمیم مهته لوی سیاسي خنډ د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا پل رحمان د حکومت د ګوند پیپل پارټي د مشر بلاول بټو زرداری سره لوګد مذاکرات وروسته رسنو ته ویلي چې پایینی ترمیم یې اوس د حکومت سره کم غټ اختلاف نه دی پاتې شوی. ټاکل شوی د چې د پاکستان د سېنات او قومي اسمبلی غونډې نن کیږي او سیړونکي اټکل کوي چې هم نن به د پارلمان څخه د آئینی ترمیم منظوري واغستل شي. د حکومت ستر مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف آئینی ترمیم لانجمن او غیر شفاف بللې او پریکړه یې کړې ده چې په دې ترمیم پارلمان کې ورکړل کېدونکو رایو کې به برخه نه اخلي او پریکون به کوي. د قانون مرکزی وزیر ښاغلی اعظم نذیر تاړ د خالی پروز د مرکزی کابینې لغونډې وروسته رسنو ته ویلي چې د مرکزی کابینې غونډه د اتوار په ماسپښین 2:30 بجې رابلل شوې چې پکې به پایین کې د ترمیم د مسودې منظوري ورکول شي. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د ګوند سیاسي کمیټې پریکړه کړې ده چې پلان جمن او غیر شفاف انداز کې پایین کې د بدلون کوم عمل تر سره کیږي پی ټی آی به پریکون کوي. یادګون ویلي چې د پارلمان غړي به په سېنات او قومي اسمبلی کې پایني بدلون ورکول کېدونکو رایو کې برخه نه اخلي. سیاسي کمیټه ویلي چې موجوده حکومت د ولس رای غلا کړي او په ناجیزه طریقه اقتدار ته رسیدلی نو ځکه پاین کې د بدلون اخلاقی جمهوری او آئینی جواز نه لري. دا په داسې حال کې چې د مرکزی حکومت د ائتلافي پاکستان پیپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون سلور ځل د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا پل رحمان سره لیدلی او له هغه د آئینی بدلون په حق کې ملاتړ غوښتي. د خالی پشپنا وخت بلاول بټو سره یوځه رسنو ته مولانا پل رحمان ویلي چې آئینی ترمیم باندې اوس حکومت سره سغټ اختلاف نه دی پاتې شوی. هغه ویل کراچۍ کې چې دا بلاول بټو په کومه ترمیمي مسوده اتفاق کړي او لاهور کې د مسلم لیگ مشرانو ته هغه مسوده مې ته خودی دا او حکومت هم د خپل زری مسودینا تیر شوی دی. مولانا پل رحمان وایي چې آئینی ترمیم کې اوس کومه ستره لانجمنه نقطه نه ده پاتې شوی او دې په کومه ځانګړې نقطه اعتراض نه لري. مولانا پل رحمان ویلي چې تر یوې میاشتې پی ټی آی سره هم پایني ترمیم مشاورت وکړو او دغه ګوند ورته ویلي چې د خپل مشر عمران خان سره تر مشورې وروسته به نن د اتوار پروز له خپلې خوښې رای خبر کړي. په دې مقابله ول بټو ویلي چې هغه باور لري چې مولانا پل رحمان به تحریک انصاف ګوند هم په آئین کې ترمیم کولو ته قانع کړي او پی ټی آی به د ترمیمي مسودې ملاتړ وکړي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400